السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمونږ د ګروپ نمبر 1 ملګری نیوز میرون د بکرې نه پښتنه کوي او په پرسنل واتساپ باندې څه ډېرو ملګریو دغه سوال متعلق هغه هم پښتنې کړي دي. چونکې جمعې پورې زه بیان کوم ولته یو ملګری دی هغه بیان ریکارډ کوي و هغه په خپله طب او په خواهش باندې ګروپ جوړ کړی ګروپ نه پیج یې جوړ کړی نو پیج نه دی مو بیونونه چلی. یو بل کس دی هغه مو بیونونه مو په نوم په یوټیوب چینل جوړ کړی پیج چلی. یو بل کس هم دی ایم په یوټیوب چلی خو زه نه پیژنم. نو دا مو بیونونه بیا دا ګروپ لم ملګري لګي دا تاسو اورېدلی دی د حرام مال متعلق مې کړی دی. اول خو دا خبره چې دا بیون مو څه له کولو نو هغې جواب دا دی چې زمونږ د جم په علاقه کې بلکې په ټول پاکستان کې خو زه جم جمرود تحصیل خبره کوم چې په کې ایس انتهایی زیات شوي دي او نوجوان نسل یې تباه کو او مستقبل مې نوجوان نسل داسې که اخشي روکتام ونه شه چې بربادي جوړوي. او تقریبا په دا میاشت کې موله 3 مسالې داسې روغلې چې وړکو یعنی خاوندانو ښځو له طلاق ورکړي او خاوندان ایسیون دي ایس څکوي. او څو ورځې مخکې یو سړی موله روغی او بس تقریبا جړل یې ډېر غمجن او مو ته یې وویل چې مو زوم مو لور له 3 طلاق ورکړي دي او زه اوس څه وکړم. مو ته یا فریاد وکړه مو ته چې تو زوم څه له تو لور له طلاق ورکول نو هغه مو ته دا وایي چې ایس څکوي. نو د ایسو تبوی وکړه خانداني ژوند کورنۍ مسلې بهر د غلې چې شروع وړې وړې چا نه بیټري وړي چا نه شیشه وړي جوماتونو نه انګلې کوي شوکې هم کوي خلکو پرې تماچې هم نیسي موبایلونه هم ته اخلي یو بدامني جوړه شوې وي دا ټول د ایسو والا کوي. نو کله کله مونږ هم ورخفه شو نو بیا مو په باندې بیان وکړه او بیان مې دا وکړه چې حکومت که دا وغواړي چې منې کولی شي او پکې بعضو پولیسو ټول پولیس نه د بعضو پولیسو پکې ورسره حصه وي هغو له دندې ورکوي هفتواري ورکوي. نو که چېرته پولیسو دا نه اخیستی دی د اډې نه چلیدی نو بیا باندې مو بیان کړی. په بیان کې مو د حرام مال څه هغه کمزوري او خرابي هم بیان کړي ځکه چې سړی منې کوي خو هغه سخته خبره کوي. نو هغې متعلق څه ملګریو سوالات کړي دي په پرسنل واتساپینګ کړي دي نو ټولو ته به زه د یو کلیپ جواب کوم. یوه پوښتنه خو د ملګري دا کوي مو دا ویلي وو چې حرام مال څوک په جومات کې لګوي یا چله یې د الله په نومه ورکوي د الله رضا مقصد یې کې د کفر دی. او د جواب دا ټیک خبره هم ده فتاوی شامل کلی مشهوره فتوا علماء پیژني ځکه کفر دی چې هغه کم سړی د حرام مال نه صدقه کوي او د الله په نومه یې کوي نو اول ته د الله نومې ګستاخي کوي خبیث مال د الله په نومه ورکوي نو الله نومې ګستاخي شوه. اوس که د نیت دا نه وي دی ته پیږي نه والله عالم چې بیا الله فیصلې خو شامي داسې لیکلي دي. یوه خبره ده. بله دا چې لږه زه لږ تفصیل ذکر کړم ولته خو مې دغو خلکو خلاف بیان کولو چې کومه سختې مسالې عامې کړي اوس زه لږ تفصیل ذکر کړم چې کله سړی حرامې پیسې وګټي که هغه د ایسو وي که هغه پوډرو وي که هغه شرابو وي او په باندې حلال روزګار وکړي نو پیسو سار یې حرام دی خو په حلال روزګار چې نورې ګټه پې وکړي هغه ګټه بیا جایز ده. نو که هغې ګټې په مد کې یا نور روزګار دي حلالې روپۍ مې سره ډېرې شوې حرامې هم ډېرې وې تو ته پته نه وه چې دا روپۍ کومې زه په جومات کې لګوم یا چا د الله په نومه ورکوم دا بعینهي هغه حرامې روپۍ دا پته ته نه وه خو تو سره دواړه روپۍ دواړه قسمه او حلالې ډېرې دي نو بیا حکم د حلالو روپۍ که چا لا ورکولې که په جومات کې لګولې اجر یې ته پرې میلویږي. یوه خبره دا ده. بله خبره ده چې کله تو سره ټولې روپۍ حرامې وي او بعینهي کومې روپۍ ته صدقه کوې دا حرامې وي
او پکې بیا الله رضوانیت کې نو ام مسله ته پاستو ښه چې روپۍ سره ګاډې وډې وي یا تو ته پته نه لګي یا تو سره ارومې روپو داسې ګټئ چې په حالول رزګور پې ګټه کړې وي نو هغه حکم بیا ده نه وي بل د حرومو روپو مختلف د ممنوع شیونو مختلف احکام دي په پرسنل واتساپ یو ملګری دا وي چې اوس 400 روپو او 800 روپو کې به فرق شته نو هغې جواب دی چې د 400 او 800 کې هم فرق شته په حکم کې 400 پیسې هم ارومې دي خو بیا هم په حرمت کې هغه کمی او زیاتی شته خو بهرحال بیا چې که چا ارومې پیسې په جومات کې ولګولې یا جومات له پوزي پې واغوستل یو سولدار وغلی نو هغه روپۍ بیا عیني ارومې وې خود به خود پیسې حرومې وې داسې نه وه چې ارومې روپو په حلول لزګور ګټه وه بیا عیني هغه پیسې ارومې وې نو بیا یې دغه کس له جومات یې چندې نه دومره روپۍ ورکړی شي څومره یې چې لګول دي پوزه یې ټیک دی او جومات هم بیا ټیک دی ټیک شوه بلکې بیا چاته پته نه وه چې دا په حرومو روپو جوړ شوی یا پوزه یې په حرومو روپو وړلی شوی نو هغو خلکو لمونځ باندې اثر نه غورځېږي هغو لمونځ کېږي وایي چاته پته وي بیا و ځان ته سوتي بهرحال که پکې کم جز یا کم سوال مو پرېښی خیر تاسو دوباره هم پوښتنه کولی شو ښه